زما نوم محمد اجمل دی. موږ د کوټې نه تعلق ساتو. پوه شوې. دا هوټل موږ تقریبا دا دویمه میاشت شروع ده چې کلاو کړی دی. موږ سره 28 قسم پراټه ده، تقریبا 16 قسم چې دي هغه چټپټه پراټې دي او په دې کې 15 قسم چې بیا دي که نه هغه کې سینډویچ او میټه پراټې مکس دي. چای 28 قسم چای را سره دي، دودھ پتی کې دي، مټکا چای کې دي، کشمیری کې آیټمونه دي او په گرین ټي کې آیټمونه دي، کافي را سره ده. 28 قسمه چای را سره دي. زموږ سره د ټول نه کم چای قیمت چې دی سیمپل چای دی 30 روپۍ قیمت دی او د ټول نه بره چای دی چلغوزي والا چای دی په 2500 روپۍ کپ دی. او پراټه دا تقریبا د ټول نه ساده سیمپل پراټه ده ارزانه په 30 روپۍ پراټه ده او چلغوزه پراټه ده پوه شوې په زیتونو تیلو کې 550 روپۍ باندې پراټه ده. هغه د ټول نه بره ده. یار اصل خبره دی شی ده که نه چې د کوټې د خلکو چې کومه طریقه ده د پخولو ده که نه هغه جدا ده د خلکو نه چې کوم شی دی استعمالوي، کومه پته استعمالوي، کومه طریقه سره دی پخوي هغه ټوله د نورو خلکو نه جدا ده. پوه شوې. ځکه چې موږ کوټې والا خاص کر کې دا کوشش کوو پوه شوې چې موږ یو څه یو مطلب اعلی شی کې استعمال کړو د کسټمرو د خلکو د شکایت دغه موږ نه منو. موږ خپل طرف نه دا کوشش کوو. پوه شوې. دې وخت کې زه کوټه چای وایو کې ناست یم. دا چې دی چوکوره پېښور کینټ کې واقع ده. نن موږ بذات خود دلته راغلي یو. ما سره خپل فرینډ وسیم هم راغلی دی او موږ د دې یو آرډر ورکړو نو موږ ته ډېر زبردست دغه راغلو. دا د روایتي چای نه ډېر منفرد ټیسټ دی د دې. دې نه علاوه د دې دا چې کوم مینیو ده دا مختلف 28 قسم خو دې کې پراټې دي. لکه دې کې زه تاسو ته یم ساده پراټه، لچه پراټه، ملای پراټه، هنی پراټه، چینی پراټه، کشمش پراټه، بادام پراټه، چلغوزه پراټه، کاجو پراټه. دا خو چې تاسو کله دوستانو دلته راشئ او د دې فلیور واخلئ نو تاسو نه به ډېر یو منفرد ټیسټ تاسو له درکړي. زما نوم دی عبدالودود دی. زه له کوټې یم. دا 28 قسم چای دی. چاکلیټي چای دی، تنوري چای دی او کوفي چای دی، ګولډن والا ملای چای دی. دا چای هر قسم چای دی. 28 قسم چای دی او 28 قسم پراټه ده. زموږ پیس صحیح پی دی، سچ پی استعمالو او کم دي ذایقه ده په طریقه سره وي. پاڼې صحیح استعمالو او چای صحیح استعمالو، پختل یې صحیح کړ. اصل کارګر په لار دی په پختل کې دی. شی صحیح وي، میکل نه وي، پی صحیح وي او دود صحیح وي، پختل یې صحیح وي، کاریګر صحیح وي نو ځکه ذایقه په چای کې